بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور زاهد چشتي. یو ځل بیا ستاسو مخې ته دا ویډیو ما راوړې ده او په دې مقصد باندې چې زموږ د مټه مغلخیله عوام چې کوم دي دې وخت کې د یو ستونزې سره مخ دي، چونکې زموږ د مټه مغلخیل د عوامو لپاره یو ډیګري کالج چې کوم دی د هلکانو منظور شوی و، صوبایي حکومت منظور کړی و، زموږ موجوده چې کوم MPS دی هغه منظور کړی و، زموږ لپاره قابل احترام دی. چونکې سیاسي خبرې دا یو اړخ دی، د هر یو انسان خپل یو نظریات وي، په نظریه باندې چلیږي. د هر انسان چې کوم دی خپل یو پارټۍ سره منسلک وي، تعلق ساتي، چونکې په هغې باندې موږ څه چا سره بحث مباحثې نه کوو. هر انسان چې کوم دی هغه زموږ دپاره قابل احترام دی. اکو د هر ځای یو زموږ د مټه مغلخیل سره مخلص یو زموږ د مټې مغلخیل ستونزې چې کوم دی هغه واري او د عوامو چې کوم مسایل دي هغه حل کوي، دا زموږ دپاره قابل احترام دی. انشاءالله د هغې نه علاوه موږ د هغوی قدر کوو. خو چونکې دلته زه اوس یو مسله دا ستاسو مخې ته راوړم، دا ویډیو چې کومه زه کومه، تاسو اول زموږ د علاقې چې کوم یو ستر مشر دی فاروق شاه لاله زموږ ډېر خوږ ملګری هم دی او زموږ مشر هم دی. دا ویډیو تاسو وګورئ او بیا راځم تاسو سره خبرې کوم. شمسه داسې چل دی چې ته د MPS پورې کونه مګې غله بې غیرته بې حیا داسې کار څوک نه کوي لکه دا ته چې یې کوې. ځکه یې نه کوي چې غلطې مدکوتري تاله چې فاروق شاه زمونږ د مټه مغلخیل اوسیدونکی دی، زمونږ ډېر نږدې ملګری هم دی، هم ملګرتیا سره هو زمونږ د علاقې ښه یو دغه هم دی، چېرې په علاقه کې هم د ده ښه یو نوم دی او واقع چې دی د PTI پارټۍ سره په تعلق ساتي. چونکې دې وخت کې زما د خبرې مقصد د دې ویډیو مقصد چې کوم دی دا صرف او صرف دا دی چې زموږ په مټه مغلخیل کې دا کومه مسله ده د ډیګري کالج. دا نن 2-3 ورځې شو چې زموږ د علاقې چې څونه مشران دي کو هرې پارټۍ سره تعلق ساتي هغه اوچت شوي دي او د خپل حق غوښتو دپاره لګیا دي او هغه د خپل حق دپاره چې کوم دی اواز اوچت کړی دی چېرې زموږ ډیګري کالج دی واپس مټه مغلخیل ته راشي او دلته چې کوم دی دلته یې جوړ کړی شي. په دې باندې خبرې اترې لکه د مختلفو پارټو چې کوم دي هغې راغونډ شوي دي او خبرې اترې کوي، باقاعده میټینګونه پې کېږي، په سوشل میډیا باندې لګیا دي او د هغې نه علاوه هم چې کوم دی ځای په ځای پکې لګیا دی میټینګونه او دغه غوښتنې کېږي. نو دا حوالې سره چې کوم دی شمس العارفین چې کوم دی زموږ یو دروند خوږ ملګری دی او سابقه چې کوم دی ناظم و د رستم خیلون او موجوده کونسلر دی، د هغه هم تعلق چې کوم دی PTI سره دی. مونږ د چا د ذات ټارګټ کول نه غواړو، د هر انسان خپل ذات چې کوم دی د خپلې مسلې وي هغې سره زموږ هېڅ دغه نه وي. خو چې کوم انسان څه ښه کار کوي د هغه به ښه ستایو، د هغه چې کوم بد کار کوي مونږ زموږ خپل د نظریه دا چې د هغه بد کار هم خلکو ته ښیو، د عوامو ته ښیو او دغه کو داسې کارونه کوي چې هغه د ادارو خلاف یا د علاقې زموږ د معاشرې مخالفت کوي یا دغه کوي، نو هغه به هم مونږ دغه چې کوم دی په دې سکرین باندې تاسو ته ښیو. چونکې نن دا کومه ویډیو شوې ده فاروق شاه لاله کړې ده، د دې انتهایي زه مذمت کوم چې یاره فاروق شاه لاله تعالی داسې ویډیو بالکل نه و پکار، ځکه چې ته د دې مټه مغلخیل یو باشنده یو ډېر قامیز سړی د دې ځای چې کوم دی یو ښه نامي ګرامي خاندان سره تعلق ساتي، چونکې تاله داسې وینا په سوشل میډیا نه وه پکار چې تا شمس العارفین پسې کړې وه. شمس العارفین کو هر رنګه دی د مټې یو ځوان دی، د مټې سوچ دغه دپاره د ښېګړې د سوچ دپاره راپاڅېدلی دی او د ډیګري کالج په حواله باندې چې کوم دی هغه د خپل MPA نه چې کوم دی چې د هغه جمهوري حق دی چې هغه خپل MPA صاحب نه غوښتنو کې چېرې زموږ چې کوم حق دی موږ ته راکړې د مټې دپاره، دا د هغه حق دی. هغه چې کوم دی د MPA نه غوښتنه کوي یا د MNA صاحب نه غوښتنه کوي، نو دا د هغه حق دی، هغه دا دغه جوړېږي چې هغه خپل تپوس وکړي د خپل علاقې دپاره د خپل عوامو دپاره. هغه هم اوټ اخیستی دی، کو 2 اخیستی دي، کو 10 یې اخیستی دي او کو 1000 یې اخیستی دي، خو اوټ یې ورکړی دی عوامو او هغه ته هم نمایندګي میلاو شوې ده. چونکې د حوالې سره زه د شمس بی چې کوم دی باره کې به یو څو خبرې وکړم چې شمس هر رنګه دی، خو کو زه ووایم چېرې د PTI بد بیانوم یا د جمعیت بد بیانوم یا د بلې پارټۍ بد بیانوم، نو دا زما لپاره داسې اهم ایشو نه ده. زه به دا خبره خاص وګڼم چې کوم پارټي هم وي چې هرې پارټۍ سره زما د علاقې یو مشر هغه منسلک وي او هغه چې کوم دی څه کار هم کوي، نو زما لپاره دا د فخر خبره د ویاړ خبره دا ده چې یاره
زما د علاقې یو مشر چې جوړیږي د هرې پارټۍ نه جوړیږي د هغه سوچ په دا وي چې زه د خپل علاقې دپاره د مټه مغل خیل دپاره څه ناسه کار وکړم او څه ستونزې چې کوم دي هوارې کړم او د دغه عوامو دپاره چې کوم دی څه منډه ترړه وکړم او د هغوی په ښه راشم. نو د ټولو به هم دا یو خیال وي، کو هغه نیشنل پارټي ده، کو هغه جمعیت دی، کو هغه جماعت اسلامي ده، کو هغه پی ټي آی دی، کو هر یو پارټۍ سره هغه تعلق ساتي او په دې مټه کې چې دی هغه ژوند تېروي، په دې مټه کې چې کوم دی هغه ګذر بسر کوي او هغه چې کوم دی زیاتره پکې نمایندګي کوي. هغوی چې کوم دی ووټ اخیستی دی، هغې په دغه علاقه باندې ناظمان راغلي دي، کونسلران راغلي دي، د دې نه د خلکو توقعات دي هغوی ته خپله چې کوم دی نو هر انسان ته هغه یو توقع ورسره ساتي چې را انشاءالله دا موږ له کارونه کوي. نو زه زما د خبرې د ټولو خبرو مقصد صرف او صرف دا دی چې یاره دې وخت کې کو ټول راپاڅېدلي دي او یو شوي دي او د مټې د سوچ دپاره راپاڅېدلي دي چې یاره په مټه کې د ډګري کالج د مټې حق دی او مټه کې منظوري شوې ده، نو ولې صوبان خوړ ته ځي؟ نو د دې حوالې سره چې کوم دی شمس کو څه خبرې اترې کړي وي نو په هغې کې داسې څه خبره نه راغلې چې یاره هغه غیر اخلاقي یا غیر دغه خبره کړي وي چې پسې. نو دغې باره کې ما دا ویډیو وکړله چې زما فاروق شاه لالا ته هم دا خواسته چې مهرباني وکړه داسې قسم ویډیوګانې بالکل مه کوه. دا چې کومه ویډیو تاسو کړې دا ډېره غیر اخلاقي ده، د چا ذات ټارګټ کول نه دي پکار، د چا ذات پسې نښتل نه دي پکار. شمس دې وخت چې کوم خبرې شروع کړي دي نو هغه د علاقې د مفاد دپاره شروع کړي چې په علاقه کې کوم زموږ دا ستونزه ده، کوم زموږ ډګري کالج دی، دا پکار دي چې واپس زموږ د مټې ته راشي او زموږ د مټې راتلونکي نسل دپاره چې کوم دی دا یو دغه خبره ده چې یاره زموږ د راتلونکي نسل حالانکې زموږ د مټه مغل خیل دې وخت کې رجسټر نو 47,000 نه بره اوټ چې کوم دی دلته دی. نو زه حیران دي ته یم چې زموږ خیر لکه ګیلم جوړیږي د ایم پی ایس نه چې یاره مهرباني وکړه کو تاسو بلډینګ هلته نیوه په دغه باندې په کرایه باندې یا په دغه باندې دلته په مټه کې هم داسې ځای نشته چې تا ته په کرایه میلاوېدل کو چېرې تاسو غوښتل الله. نو دا ویډیو مقصد صرف او صرف زما دا دی دې وخت کې زما دا ویډیو دې لپاره زه نه کوم چې زه د ډګري کالج باره کې څه خبرې وکړم یا د هغې شورا مخکې کوم، خو زما د ویډیو مقصد صرف دا دی فاروق شاه لالا زما صرف خواته چې مهرباني وکړه. شمس زموږ ورور دی، زموږ د دې کلي وطن یو پښتون سړی دی، تکړه سړی دی، د دې عوامو دپاره یې څه خدمات شته او کو پی ټي آی سره تعلق ساتي هغې سره زموږ څه خپل دغه نشته، خو مونږ د چا ذات چې کوم دی مونږ له نه دي پکار چې چا ذات ټارګېټ چې آزاد پسې خبرې اترې وکړو. نو مهرباني وکړه فاروق شاه لالا داسې قسم الفاظ استعمالول چې کوم دي دا ښه نه دي او زه انتهایي په دې باندې چې کوم دی نو ډېر د افسوس کومه چې ستا رنګ یو قابل سړی، ستا رنګ یو هوښیار سړی داسې قسم ویډیو وکړي دا زموږ دپاره انتهایي د افسوس خبر ده. ټولو ملګرو ته یو ځل بیا بخښنه غواړم کو په ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي یا سره الفاظ مې استعمال کړي د چا دل ازاري شوي د هغوی نه زه ډېر معذرت